دغه د انسان د واورې مثال دی که دا ته غواړي او که نه غواړي واوره چې دین ویل کېږي استعمال کې او استعمال نه کې دوه حالو کې د قشن د انسان ژوندۍ دا کده دا چې دین د فائدہ واخلي او کو نه خلی دوه حالو کې تیریږي دا نو موږ الحمدلله چې دین یو قدم اغسته د آخرت د بهتري د لپاره آخرت د تارې د لپاره چې الله زمنګ ناراضي شي او دا یو چې دین د عوامو د لپاره یو موقع ده چې هغه په دې کې زمنګ سره تعاون وکړي او ځانم الله راضي کې خپل آخرت او دنیا چې دین هغه بهتري کې نو څومره کتون کې دی هغه د لپاره چې دین زمنګ دړه د کومینه د هغوی ته دا چې دی نو اپیل دی چې ازوره خدا تاسو خپل ځان باندې رحم وکړئ خپل بچو باندې رحم وکړئ خپل د مال حال چې دی نو په داسې قسمه ځای کې ولګوئ چې سبا ستاسو لپاره فایده او ستاسو راتلونکي نسل دمبر شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی قدرمنو کتونکو ډیلی خیبر نه ستاسو کوربه جلال صافي تاسو ته حاضر دی دا مایک او کیمره خو زموږ اکثر په داسې ځایونو کې کولاویږي ستاسو ملاقات د هغه خلکو سره کوو چې هغوی سره ظلم شوی زیاتی شوی دردناکه واقعې اکثر زموږ دغه سټوریانې ریکارډ کېږي نه د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې یو پاک ځای کې ولاړ یم د یو دین په چینه کې ولاړ یم په هغه ځای کې ولاړ یم چې چېرته زموږ د بچیانو مستقبل جوړېږي هغه دنیایي وي او که د اخروي زندګي چې کوم وي د هغه دنیا د هغې دپاره زموږ چې کوم بچیان ټرین کېږي او د مستقبل عالمان صاحبان ترې جوړېږي عالمانې ترې جوړېږي دغه خورکۍ دغه بچنګیان نو په هغه درسګاه کې ولاړ یم د دین چینه ده داسې ګڼ شمېر پروګرامونه مونږ کړي چې یاره کوم ځای کې مدرسه جوړېږي جومات جوړېږي د الله کور جوړېږي دغه د دین چینه جوړېږي هغې ته مونږ ځو او د حکومتي سطح باندې خو دې څه فنډینګ نه کېږي نه څه ډونیشن دې سره کېږي نو زمونږ عوامو ته کاتئ چې یاره دغه چاندو باندې دغه مدارس دا دیني مدرسې روانې دي نو په دغه لړ کې راغلي د تحصیل تخبې علاقه ده فضل آباد څخه تړلې سیمه صادق آباد ته ډېر محترم مولانا عزیز الرحمن صاحب ولاړ دوی دغه مدرسې بنیاد ایښی دی په 10 مرلې پلاټ کې دغه مدرسه ده بلډینګ چونکې رسېدلی دی خو چتونه پاتې دي ډېر کار پاتې دی لږ شوی دی دلته څومره بچیانې سبق وایي د ماشومانو مدرسه ده او څومره مزید دلته گنجایش دوی سره نور دی کار څومره پاتې دی څومره پیسې ضرورت دی دغه حواله کې دوی سره خبرې ترې کوو ټولو ناول خو جی موږ ته د ټایم راکولو ډېره مننه چې د کار خیر کې موږ هم تاسو د برخې موخه راکړو جزاکم الله الله تاسو خوشاله الله دې تاسو عمر کې تاسو معامل کې برکت واچي او دا کم څومره سای کوشش کوي دا الله تعالی د خپل رضا باعث وګرځي امين امين دا راته وایي چې دا بنیاد تاسو کله کې خو د ازادي دې تر چا ورکو مدرسه دا جی تقریبا نن د 3 کاله مخکې زمنګ د دې ورور دی وصال بینومې دی هغه رااله موږ سره چې دین دی باره کې دغه کو چې ان شاء الله ولعزیز دا یو قرباني زما زړه کېږي والد صاحب مې چې دین په دې باندې ډېر زیات خوښمن لري مور مې چې دین دی کې ډېر زیات خوښمن ده نو الحمدلله هغه دا چې دین قرباني وکړه ډېر په اخلاص باندې وکړه موږ په خالي لاس باندې چې په دې باندې شروع واچوله او الله دې هدا پر راوستل نو اوس مزید چې دین الحمدلله احسان ده په موږ باندې رحم دی الله تعالی اوس به کې د علم چې دین ترقی شروع شوله زموږ استادان موږ ته چې دین هغوی د نصیحت کړی چې بلډینګ د ثانوي سیز دی بنیادي سیز چې دی دغه تعلیم او تربیت دی الحمدلله زموږ مدرسه کې تعلیم او تربیت شروع شو دویم کال زموږ د ماشومانو چې دین د علم شروع دی نو اوس مزید چې دی نو موږ ته لږ مسایل چې دی هغه نور زیاتېږي نور که موږ درجې زیاتو یا چې دی نو تعداد زیاتو نو د زی موږ سره چې دی ډېر زیات کمی دی نو په دې وجه باندې موږ مخیر زراعت لږ شان چې دی نو توجه ده که موږ سره دې کار خیر کې هغوی لږ حصه واخیستله نو انشاءالله زموږ دپاره به بهتري د هغوی دپاره به بهتري جاریه ده ان شاء الله جی ان شاء الله کار تاسو دغه ډانچه رسېدی دا پکې څه حال شان دی جی دې کې 3 کمرې دي لاندې یو برنډه ده او به ان شاء الله 3 کمرې یو برنډه به کې خیر ان شاء الله دلته اوس تاسو سٹارټ اغسته 2 کال 2 کال الحمدلله دویمه درجه چې دین شروع ده اولام زموږ سره شته ثانیم زموږ سره شته دي او ناظره حفظ او دغه رنګ چې دین ساده ترجمه چې دین کوم ایجنټ زنانه دي هغه صرف چې دغه ترجمه قدر کوي نو موږ ان شاء الله دغه د تعلیم او د تربیت داسې خارجي کتابونه چې د مانځه مسایل او د غرنګ روزمره مسایل دغه د پاره ان شاء الله هم چې کوشش کوو چې زمونږ چې دین الله اسباب برابر کړي نو دغه تم زموږ اراده ده ان شاء الله تعالی جی مزید تاسو ته مطلب د سونه پیسو ضرورت دی جلته د پلستری پاتې یا د سونه کار پاتې دی د چت دی کنه او ګرمي د پکو کمې به مینو دغه ضرورت تاسو سونه تقریبا اندازه ځدن اوس خو تقریبا زموږ مدرسه سٹارټ کې چې دین 2 لک مقروض ده 2 لک لري خراب اما د مقروض ده او نور د دې تقریبا اوس حالات چې دین اندازه واخیستل شي نو داسې د وینا مطابق چې کم کسان په دې کې دلچسپي اخلي یا چې دین تجربه لري هغه 8 لک کم سے کم چې دین په دې کې به دا کار کمپلیټ ان شاء الله 8 لک چې کمپلیټ شي د مدرسې نوم راته وایي لګ دا زموږ مدرسې نوم چې دین جامعه سیف الاسلام للبنات مونږه دې د نوم داسې خې دي چې سیف الاسلام د اسلام توره ان شاء الله زموږ اراده ده چې دې زنه بدسه بنات که خیری دغه کیږي چې هغه به دین د اسلام د پر د تورې چې دین کار کوي موږ په دغه بنیاد باندې دلن تنوم خې دي جمع سره د مدرسې د پر تاسو چې تاسو کټ د چاندي یا ګرځي را ګرځي چاندي داسې الحمدلله هیڅ قسمه چې دین اقدام نه غسه دا تقریبا زموږ اول ځل دی چې بس او دلته دا چې کوم کار شو دا تاسو خپل د علاقې خلکو امداد وکړو
الحمدلله موږ د دې ډیر زیات شکریا ادا کوو کلیوالو ښه هدف پورې چې دی لکه باسمانده علاقه ده هلته کې جومات جوړولو مو دلته مدرسه هم جوړولو هغې کې دوی کافي هدف پورې زموږ سره تعاون وکړو په دې باندې موږ د دې نه ډېر زیات شکرګزار یو جی دا راته وایي اخري بس بیا به ستاسو نه نمبر مخلمه چې پروګرام کې وچلي چې کم خلک د جومات مدرسې سره دغه کې هیلپ کوي تعاون ورسره کوي د دوی په آخرت کې به الله دوی له څه اجر ورکوي دا خو د حدیثونو ثابته ده که نه چې کله انسان وفات شي نو هغه اعمال ټول قطع شي مګر درې شیان نو هغې کې علم دی اولاد صالح دی او صدقه جاریه ده دا هغه صدقه جاریه ده چې د انسان دپاره د مرګ نه بعد کوم چې جاري دا خو بالکل د حدیثونو ثابت دي دې باندې خو چې زموږ ایمان دی چې دی نو دا سیز داسې ده چې دا د عند الله چې دی نو قبول ده دا عمل ځکه الله پیغمبر وایي چې دا به تا پسې جاري چې الله پیغمبر وایي نو په دې کې د قبولیت چې دی نو د مسلمان دپاره څه داسې چې دی نو دغه ایمان د دې خبرې ګویر کوي چې دی کې چې دی نو څه شک نشته چې الله به دا نه قبلوي انشاءالله دا به ضرور چې نه قبلېږي دا ډېر پښتانه مونږ ګوري بیا بهر مسافر چې کوم دي په سعودي عرب کې دوبۍ کې یا په افغانستان کې هم داسې څه خویندې شته چې مونږ چېرته پروګرام وکړو مدرسې دپاره نو هغوی موږ سره مرسته کوي دغه چې کوم نمبر ورکړو دغه مدرسې والا سره چانده کوي د خپل وس مطابق هغوی ته زموږ دغه درخواست دی چې دغه صدقه جاریه ده ما دغه مولوي صاحب نه تپوس وکړو چې یاره دې به اجر الله څه ورکوي نو دغه صدقه جاریه ده مطلب د مرګ نه پس د انسان ټول د دنیا نه چې کومه رابطه یې کوم عملونه یې ختم شي بس چې ښه دې کړي که بد هغه ستا هلته په کار راځي خو چې کوم سبب به تا پسې درځي صدقه جاریه چې تاسو کوم چېرته جومات مدرسه کې مو ورکړي چېرته یتیم یسیر لم چېرته بور کنیستې د اوبو داسې ګڼ شمېر کارونه دي تاسو دغه کړي نو دغه به ستاسو پسې بیا هم درځي د مرګ نه پس هم خپل د موبایل نمبر یا ستاسو که څه اکاونټ کې څوک تاسو سره رابطه کوي که نه ډونیشن کې هغه دغه موبایل نمبر یو فون نمبر زیات استعمالوم 0333 437 8656 0333 437 8656 اخره کې سوای کتونکو بس درخواست دا دی چې الحمدلله مونږ خو چې دی نو په دې نیت باندې دا کار کړی دی چې الله زمونږ چې دی نو آخرت بهتره کړي ځکه دا زندگی د انسان د واورې مثال دی که دا ته غواړې او که نه غواړې واوره چې دی نو ویلې کېږي استعمال کې او استعمال نه کې دواړو حالو کې دغه شان د انسان زندگی دا که دی دا چې دی نو فایده واخلي او که وانخلي دواړو حالو کې تېرېږي دا نو مونږ الحمدلله چې دی نو یو قدم اخیستی دی د آخرت د بهترۍ دپاره آخرت د تارۍ دپاره چې الله زمونږ نه راضي او دا یو چې دی نو د عوامو دپاره یو موقع ده چې هغه په دې کې زموږ سره تعاون وکړي او ځان هم الله راضي کړي خپل آخرت او دنیا چې دی هغه بهترې کړي نو څومره کتونکي دي هغوی دپاره چې دی نو زموږ د ډډه د کومې نه د هغوی ته دا چې دی نو اپیل دی چې ازوره خدا تاسو خپل ځان باندې رحم وکړئ خپل بچو باندې رحم وکړئ خپل د مال حال چې دی نو په داسې قسمه ځای کې ولګوئ چې سبا ستاسو لپاره فایدې او ستاسو راتلونکي نسل د برابري الله خوشحاله لره جزاکم الله ډېره مهرباني کتونکو نمبر په سکرین چلیږي دغه نمبر باندې رابطه کوئ څوک هم دې مدرسې سره مرسته کوي چانده کوي د خپلې هغه دنیا د ښایسته کولو دپاره کوشش کوي نو لږه مرسته وکړئ انشاءالله ستاسو به الله ډېر خیر په نصیب کې ګرځئ اخري دغه خبره کوم چې دا موږ د مولیان صاحبان نه دا په سوشل میډیا باندې اوس څه خلک ګورو که نه پارټیان یو څه بل څه نو دا مولیان صاحبان بدناموي حالانکې دا داسې خلک دی چې دوی سره هر سړی خپل بچي له منډې تړلی وي د بچي غم یې اوسه که نه دوی سره د خپل قوم غمي د خپل علاقې اوسه غمي د خپلو پښتنو سره غمي چېرې دا هم ښه شي دا تعلیم یافته شي دا ایجوکیټډ شي هغه تعلیم هم حاصل کړي کوم چې به د دوی د ژوند جوړوي مطلب رڼا به ورته ښیي دا پوهه نه د دنیایي تعلیم دی او د چې کوم د آخري تعلیم دی دا یو رڼا ده د دې نه غیر که ته روان یې نو لوند په څه ته نه پوهېږي که نه نو دغه پوهه ستاسو بچو له زموږ بچو له ورکوي د دې غم دی اوس په کار ده چې دا خلکو موږ سپورټ کړو دوی له مرسته ورکړو دوی له ډاډ ورکړو چېرې موږ تاسو سره تاسو یوازې نه یې دغه چانده کې دغه ډونیشن کې د مدرسو سره چې څومره هم داسې ان جي اوګانې هم شته داسې ګڼ شمېر موږ له په کار ده چې دغه خلک سپورټ کړو خپله مرسته ورسره وکړو خپله غاړه الله ته ازاده کړو چې په قیامت په ورځ موږ الله ته غاړه نیولې نه چې یاره زموږ په کلي کې بلډینګونه دا چې کومې بنګلې دي که نه کورونه دي زموږ دومره ډیکوریټ کړو چې هغه په لکونو روپۍ په هغې موږ خرچه کوو چې ته جومات له 10 روپۍ ورکړي چېرته 1000 روپۍ مو ورکړي نه دا موږ نه کوو ډېر کم خلک داسې ډېر بخښنې صاحب بیا موږ اکثر ګورو دي ودونو کې موږ دا دغه راولو هغې اجلاګانې یا ډمان ډېر بخښنې صاحب مدرسه کې پاک ځای کې ولاړ یم نو په هغوی چې موږ کومې پیسې شیندو زموږ دا پښتانه دا نوجوانان نو هغه دومره پیسې چې ختمېږي نه هغوی راغونډوي ما یو بل ورځ ویډیو کتلې فیسبوک کې په جارو باندې پیسې راغونډوي نو مال دا څومره کبر دی که نه دې پسې خلک په رزق پسې لیوالي دغه هم رزق دی او دوی شیندي داسې په سم برماره جوړ کړی بیا په جاروګانو راغونډوي او هلته پې خلک خپې ږدي نو دغه پیسې چې ته جومات مدرسې له ورکړي چې هغه ژوند هم روښانه شي والله تاسو نه رضا شي تر بلې ویډیو پورې خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین تلاوت شاله اجازت ورکړئ ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان